Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Amir Muhammad, Assistant Professor, Children Unit, MTI Reading Hospital. نن مونږه په یو داسې موضوع باندې خبرې کوو چې ډیره عامه موضوع ده، خو د والدینو لپاره ډیره زیاته تشویش باعث جوړیږي بعضې وخت کې. او زیاتره مونږ دلته کې ګورو پی ډي کې کلینیک کې چې هغوی ځان سره د دې لپاره کم علاجونه راوړي، کمې ټوټکې راوړي، هغه ټولې غلطې وي، بې ځایه وي. نو دا موضوع ده د ماشومانو جړا سره ساه نیسل، یعنې کې جړا سره شنه کېدل. اول خو جنرال خبره د دې باره کې کوو چې جړا سره ساه نیسل دې ته مونږ بریث هولډینګ سپیلز وایو. د دې دوه مین قسمونه دي چې کوم پکې کامن دی، تقریبا 85% ماشومان ته کېږي، هغه د شین کېدو والا دی. او تقریبا 15 نه 20% پورې ماشومان چې دي هغې سره چې خوږ شي یا په جړا شي یا خفه شي نو جاړي او پکې میس کې چغه ووایي، ساه یې لړه شي او تک زیړو تښتي. دا 85% چې کوم ماشومان دي جړا سره شین کېدو والا، دی باندې به زیاتره موږ نن ډسکشن کوو. دا د والدینو دپاره، د پیرنټس دپاره د آګاهۍ دپاره هم دی چې دا دی بیسیکلی دا څه شی دی او د کې د دې علاج څه دی، د دې نه د بچ کېدو څه طریقه ده. او که دا ماشوم ته وشي نو هغه دوران کې به څه کوي، زیاتره موږ ته چې ماشومان میندې راولي هغه مور یې جاړي ورسره، پیرنټس ورسره په جړای ډېر زیات وریډ وي، په تشویش کې وي چې یاره ماشوم ته څه چلو شو. زیاتره خو پکې داسې وایي چې بس موږ خو وایو چې ماشوم لړو مړ شو، او بیا هغې ته خوله کې پوکي وال، څوک والا خوله کې ګوتې ورمنډي، څوک والا خوله کې اوبه اچوي. عجیبه عجیبه دغه دوران کې دا کوي چې دا ټول غلط طریقې دي. او دا بعضې وخت کې لکه ماشوم چې دی ټیک لاندې وي، د دې دا دوره پرې راغلي وي او ته والا خوله کې اوبه واچوي، د ساه په نالۍ باندې دا لړې شي دا اوبه، د دې نه د ماشوم بیا مرګ هم واقع کېدی شي. نو سایناټیک بریث هولډینګ سپیل یا په جړا سره ماشوم ساه نیسل او شین کېدل، دا زیاتره کېږي ماشومانو ته د 6 میاشتو نه والې 18 میاشتو عمر پورې. بعضې زموږ کتابونه یا سټډیز وایي چې دا 4-5 کالو پورې هم کېدی شي. دا سچ بیماری نه ده، غټه بیماری نه ده چې لکه موږ ووایو چې د دې به داسې څه غټ علاج وي. زیاتره ماشومانو پلاران یا میندې موږ ته دا دغه راکوي چې ماشوم په جړا شو، خوږ شو، درځې وخوړو، یا چې نه بل ماشوم په زور باندې شی وایشتو، څه کیلونه وغیره، نو ماشوم په جړا شي، جاړي جاړي، مس کې پکې چغه ووایي، په شا لړ شي او شونډې شنې شي، ساه ونیسي. بعضې وخت کې دم کېدی شي چې ماشوم ورسره کوږ شي، د جټکې په شان شکل یې اختیارولی شي، ځکه چې مغزو ته اکسیجن کمې راشي. دا خو لکه علاماتو چې لکه موږ مور پلار نه کومه تپوسونه کوو، هیسټري اخلو، نو هغوی موږ له هم داسې وایي چې یاره ماشوم خوږ شي یا په جړا شي یا خفه شي، نو ماشوم په جړا کې جاړي جاړي جاړي، په دې جړا کې د ده ساه واپس نه راځي او دی په شا باندې لړ شي، کوږ شي او شونډې او مخ یې تک شین شي. او بعضې وخت کې بعضې پیرنټس راته وایي چې یاره جټکه هم پرې راځي، خو د جټکې په شان یو علامت وي، بیسیکلي جټکه ني، نو موږ ورته مایکلونیک جرک هم وایو. په دې دوران کې د پیرنټس ته او والدینو ته پکار دي چې هغه ډېر زیات یو خوا بل خوا منډې تړي، ماشوم نزغلی، غلط حرکتونه ماشوم سره لکه هغه خوله کې اوبه اچول، خوله کې پوکي ورکول یا خوله کې ولا ګوتې منډل، دا ټول غلط څیزونه دي. پکار دا دی چې دی په سایډ باندې واچي، یو سایډ باندې سر دا سایډ چې دی دا ولا لاندې کی چې د مغزو ته اکسیجن بلډ سپلای زیاته شي. او بعضې حالاتو کې مونږ پیرنټس ته وایو چې تاسو د باندې تیزه هوا په مخ باندې ورولئ یا لږې یخې اوبه وله په مخ یو چانټي ورولئ، دا ماشوم نیغ کیني، نو دا د پرولانګ کېدو نه بچي. نو دې سره د ده خوله کې ساه اچول نه دي پکار. مونږ بعضې ماشومان ګورو چې مونږ ته راځي، هغې ته سایناټیک بریث هولډینګ سپیلز وي، او چې ګورو نو چا ورته پیوال شروع کړي د جټکو والا دوايي، څوک والا یو د جټکو دوايي ورکوي، څوک والا بل ورکوي. نو د جټکو د دوايي په دې کې څه کار نشته، د دې لپاره غټ څه انویسټیګیشن هم نشته. بعضې کنډیشن کې مونږ د جټکې نه چې نه ډیفرنشیټ کېږي، د دې هسټري داسې وي چې لکه هغه جټکا او سایناټیک بریث هولډینګ سپیل مونږ ته لګي چې یاره د دواړو کې یو کېدی شي. نو بعضې ټایم کې مونږ ورته ای جي وکړو، د سر والا پټه ورته دی وایي،
بعضې ماشومانو ته پرولانګ QT انټرول ورته وایي، هغې دپاره موږ ECG ایډوایس کوو او آیرن ورته هم چک کوو چې کوم ته موږ هیموګلوبین وایو، ځکه چې ډېر سټډیز دا وایي چې د آیرن کم کمی دی، د فولادو کمی دی وجود کې، د هغې دې سره ډېر تړون دی، اسوسییشن دی ورسره. او زیاتره ماشومان موږ وکتل چې موږ ول سره جټکو دوايانې نه ورکوو، موږ ورته د آیرن چک کوو. زیاتره ماشومانو آیرن کم راځي، فولادي وجود کې کم راځي. موږ چې کله په دې علاج باندې واچو یو نیمه 3 میاشتې پس چې موږ راشي ماشوم کې کافي امپروومنت شوی بغیر د جټکو د دوايانو نه. نو دا غټه خبره ده چې تاسو لا دا پته ولګي چې دا جټکه نه ده، د کې د جټکی دوايانې د ورکول هیڅ فائدہ نشته، بلکې نقصان یې دی چې اضافي دوايي ده. او دویم نمبر سغټ انویسټیګیشن یا دونه غټ ټیسټونه ردی لپاره نشته. ماشوم ته موږ ګورو دغه مطابق هغه ته موږ بیا کټیس ضرورت نو کو ورته. او دې سره سره موږ دا وایو چې د شپږو میاشتو نه زیات تر 13 میاشتو عمر پورې دا دغه دی، او د شپږو میاشتو نه زیات ټایم چې دی همدا د کمپلیمنټری فیډینګ د وینینګ ډایټ ټایم دی د ماشوم. کم ټایم کې چې ماشوم ته نرمه غذا شروع کول پکاري. زیات تر ماشومان موږ ګورو چې اول خو پیرن مدر میندې چې دی ماشوم ته خپلې پی نه ورکوي، او زیات تر د ډبو د غوا او د چیلې پی ورکوي چې دای کې کم فولاد دي هغه زیات تر وجود کې جذب کیږي نه. او چې بیا شپږو میاشتو تر ورسي نو بیا هغې ته صحیح خوراک هم نه شروع کوي. بعضې خو موږ ولیدل چې 2 کالو پورې صرف پی ورکوي، هغه هم غلطه طریقې سره ورکوي. او که خوراک شروع کوي ورته نو زیات تر د بازار نه ورته بیا چپسونه یا کیک یا د ډبو والا جوسونه شروع کوي. دا ټول خوراکونه ماشوم ته نقصان ورکوي. همدې سره آیرن کمیږي او بیا دا شان پیچیدګي جوړیږي. نو یو دا خبره ده چې ماشوم ته په خپل ټایم باندې شپږو میاشتو عمر پورې صرف د مور پی دی. شپږ میاشتې عمر چې پوره شي بیا ورسره نرمه غذا لکه کیلا، کچړې، کیر، پیرني، ماسته، نرمه غذا ماشوم ته لږ لږ شروع کول پکاري. ځکه چې هغې سره کچرې دی دا نرمه غذا ولا نه ورکوي د پیو نه علاوه، نو دکې بیا د نورو ویټامین او د کمزورۍ نه علاوه د فولادو کمی راشي. نو هغې یو کمپلیکیشن دام کې دي چې دا ماشوم به بیا ساه نیسي. نو دې ماشومانو ته د شپږو میاشتو نه آنورډ چې شپږو میاشتې تېرې شي عمر یې پوره شي نو دوی ته پیو سره سره د نرمه غذا د کور والا غذا شروع کول پکار دي. دا نه چې د بازار والا کم جنک فوډ دی یا دا چپسونه دي، کیکونه دي، بسکټ دي، د دې سیزونه زیاتره کوشش کوي چې دا اوایډ کوي. او که ماشوم تاسو ورته مخ باندې اوبه مو واچوئ، یو سایډ باندې مو واچوئ او دا ریکور نشي، نو بیا په پراپر ټایم باندې په صحیح وخت باندې هسپتال ته رسول پکاري. ځکه بعضې ماشومانو ته ډېر کم ماشومانو ته په دې کې د اکسیجن ضرورت هم راتلی شي او هسپتال کې د داخلېدو ضرورت هم راتلی شي. مهرباني.